وی چې کوم بنده مسلمان چې کله دی د غصې په حالت کې راشي او دی د خپل غصه قابو کی د خپل غصه قابو کی نو وی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې دغه بنده به د الله تعالی د عذاب نه محفوظ وي د الله تعالی د عذاب نه محفوظ وي ته دا ډېره غټه خبره ده دا غوړه وړه خبره نه ده چې مونږ تاسو د خپل غصې کنټرول زده کو کنه او لک صبر ځان کې پیدا کو نو غوړه کني حدیث کې هم راځي کنه نبی علیہ السلام فرمایي وليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب یو موتا پهلوان وایو کنه موتا پهلوان هغه چاته وایو کنه چې بس یو دوه درې کسان داسې راغورځي یا یو بس کس داسې مرین اوچت کې داسې اوچت کې د ځمکې دی راواچي یا یو کس کې زور ډېري او بس زمونږ په دغه کې پهلوان هغه سړی دی مونږ دا وایو کنه چې پهلوان هغه سړی دی چې بس سم تکړی او یا مونږ پهلوان هغې ته وایو چې داسې خېټو غونتي او یا مونږ پهلوان هغې ته وایو چې ډېر تکړی خو پهلوان د شریعت په مزاج کې څوک دی راشه غوږ شه زما پیغمبر پهلوان چاته ویلی دی نو نبی علیہ السلام فرمایي ولیس الشدید بالسرعه پهلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پیچال دے جو لوگوں کو پیچال دے چې خلق را غورځي خلق قابو کوي انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وی پهلوان هغه سړی نه دی چې خلک را غورځوي وی پهلوان هغه سړی دی چې د غصې په وخت کې په خپل نفس باندې قابو ساتي دا پهلوان سړی دی ما ورته پهلوان چاته وایي او پیغمبر پهلوان چاته وایي نو کوشش پکار دی چې کله انسان له غصه راځي نو دی په خپل نفس باندې کنټرول ساتي او خپل غصه دې سکي خپل غصه دی سکی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې د نبی علیہ السلام نه ما اوریدلی دي چې نبی علیہ السلام فرمایي وی چې کوم بنده مسلمان له غصه ورغله او دی په خپل غصه کې کنټرول د خپل نفس باندې قابو ساتو غصه اوس کله غصه کنټرول کړله نو الله رب العزت د الله رب العزت د عذاب نه به محفوظ وي دله به الله رب العزت عذاب نه ورکي